سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، نن په دغه مدرسه مصباح القرآن کې د ماشومانو ختمونه دي او ډېرې جینکې د علم نه فارغې شوې او نن د هغوی اخیري پروګرام دی او دا اجتماع محترم رور جناب حضرت مولانا مقصود وکیل صاحب حفظه الله جوړه کړې ده. د دې مدرسې خدمت هم هغه کوي او موږ هم د هغه په دعوت باندې دلته حاضر شوي یو. نو ما خو دا خیال و دې ته مې مخکې به لمونځ وکړو بیا به بیان وکړو، خو د دې خواهش نه و چې دا پروګرام په دې حجره کې دی نو بیا به د خلکو لمونځ ګډوډ شي، نو خبرې به مخکې شي لمونځ به وروسته شي. د مارونو یو څو خبرې درته عرض کوم د دې مدرسې متعلق. دا د جینکو مدرسه ده او د جینکو مدرسه کې الحمدلله ګڼ شمېر ماشومان فارغ شوي او نن عالمان شوي. الله پاک زمونږ د عالمانو نه د دین خدمت لري. چا له خدای توفیق ورکړی د هلکانو مدرسې جوړې کړې او چا د جینکو، چا د حفظ مدرسې جوړې کړې، چا د ناظري او چا د تجوید. او خدای پاک د دې زمونږ د دې علماو او حافظانو او قاریانو نه ډېر لوی کار دی. قسم دې د ملک په دې خلکو خدای آباد کړی دی. د قرآن خدمت خدای د دوی نه علي، د مبارک و احادیثو خدمت الله د دوی نه علي، او د دین او د شریعت خدمت الله د دوی نه علي. سخت برداشت کوي، چندې غواړي غریبانه، یو ته مینت کوي مال ځمکه بل ته، او بیا چې ځمکه والي د هغې دپاره پیسې، او بیا د بلډینګ دپاره څومره ګران کار دی، یو کوټه څوک نشي جوړول، او بیا د هغې چلول څومره ګران کار دی. دا خدمت الله پاک د عالمانو او د قاریانو او د حافظانو په نصیب لیکلی دی، او الحمدلله زمونږ عالمان او حافظان او قاریان په دې خوشحاله دي. شکر دی. بیا دویمه خبره دا ده چې څنګه د هلکانو علم زده کول ضروري دی او علم ښودل ضروري دی، دارنګې جینکو هم ضرورت دی چې هغوی دین زده کړي او بل ته یې وښیي. د حضور پاک په زمانه کې چې څنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه چې څنګه دې سړو د حضور پاک نه علم زده کړه، احادیث او قرآن زده کړل او بل ته یې وښودل. دقه رنګې بیبي عایشې د حضور پاک بیبي وه، بیبي صفیه، بیبي جویریه، بیبي ام سلمه، بیبي ام سلیم، دی هم د زنانو د حضور پاک نه قرآن او حدیث او علم زده کړه او مخلوق ته ورسه. دواړه به دا خدمت کوي.
زمونږ په دې وطن کې دا سوچ دی چې نه د دې تعلق د سړو سره دی او ښځې بس دې له پیدا دی چې کور کې به موږ له چای ډوډۍ پخوي او جیزی به جارو کوي او جامې به رالینځي او د میلمه میزمه خدمت به کوي داسې نه ده هغه به کور کوي خدمت ته به بار خدمت کوي ته به بار ګوټ کوي چاري به کوي د پټي خدمت به کوي دا به کور خدمت کوي ته به یې راوړې هغه به یې پخوي خو چې څنګه ته د دین نه خلاص دی دین به زده کوې دارنګې هغه هم د دین نه خلاصه نه ده او دین به زده کوي او خلکو ته به یې ښیي او نن سبا خو د زنانو د مدرسو ډېر ضرورت دی نن سبا خو د ښځو قسم دی دومره فتنې دي چې د حد نه وتې ښځو کې یو څو مرضونه دي سړو کې هم شته خو کم لکه یو مرض په ښځو کې دا دی چې دا ناشکره دي سړی هم ناشکره دي باید سړی هم شکر نه ادا کوي مونږ د خدای شکر ادا نه خو ښځې زیاتې ناشکره دي حضور پاک یو ځل وفرمایي وی اریت النار ما ته خدای دوزخ وښو فاذا اکثر اهلها النساء وی چې مو کتل وی ښځې پکې ډېرې زیاتې نو بیا تپوس کې بما یا رسول الله دا ښځې په دې اور کې ولې ډېرې دي وی دا بکفرهن دوی د ناشکرۍ د وجې ناشکره دي نو صحابه تپوس کې یکفرن الله وی د خدای ناشکره دي نو حضور پاک فرمایل چې نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکره دي او بیا رسول الله مبارک خپل مثال ورکوي لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا که ټول عمر د دې ښځو سره ښېګړې وکړې هلکه کوي خلک که نه جامې وله راوړي دا ښېګڼه ده پیزار وله راوړي دا ښېګڼه ده کور یې وله جوړ کړی دی دا ټول له ښځې سره احسان دی معمولي د مرۍ نه ټوخي نه وتې چې ډاکټر له ځغلولي ګران دارو وله راوړي نو که ټول عمر د دې ښځې سره احسان وکړې ثم رأت منک شیئا او دومره پوټینۍ غلطي ده کې صحیح کړه نو هر څه یېري سوی ما رأیت منک خیرا قط یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېته خیر ونه لید په ژوند کې مې د نه ښه ورځ ونه لیده نو سړی وایي چې اوس ښه مضبوط د کټ د بازو په شان کوته کې او ردی دا مازدیګري خیر څه ته وایي دا جامې چې دی چولې دي دا خیر نه دی واده له خو چې دی نو بغیر د اوه او د اتو د لسو جوړو نه بغیر د ګزاره نه کېږي سړی چې د سړي خپل وادي نو یو جوړه یا دوه جوړې یا درې جوړې به کېده یا یو یا دوه یا ډېرې چې درې جوړې به شي او ځان له غریب چې ته یو واسکټ هم کباړ کې ځان لګول یا بوټان موټان او دا پیدا کړي او د ښځې چې چېرته په قوم کې د لرې وادي خپل خو پرېږده چې قوم کې لرې وادي چې ته د خوارځۍ د لور او د ترور د ماما لرې نو څو جوړې در باندې لیوای اوس دا ماله جوړې راوړه پنځه شپږ اوه اته جوړې در باندې راوړي دا دونه جوړې څه کې نه دا یو به د واده پر ورځي او دا بله به د بارات د جنګ پر ورځي وره او دا د ولیمې ده او دا د نکریزو ده او دا د اومې ده او دا د خپیرتې ده او دا د خپې تنګې ده سړی ملکې په مخ اغشتی دی او یو جوړم هغه بیکاره چې ده ته کباړي څادر خو راوړه ښه دی یعنې زمونږ غریبانان واسکټ څادر ټوپیس بوټان څپلی په کباړ کې ځان لګور ښځه ته کباړي راوړه ورته هلته یې راته غورځوي وایي زه چې ته کباړي یم څه چې ته ما له کباړي څیزونه راوړی څومره ورسره دا خلک احسان کوي څومره جامې پیزار او دا وایي ما دا نه خیر نه دی لیدلی نو دا اوږدو څوکو کیړی چې دی چولی او ټقار ته یې وباسي او دا لنټري کوټه کې چې اوسېږي دا خیر نه دی دا بیګا چې دی چرګ واو دا خیر نه دی چې معمولي ټوخ راشي ډاکټر له دې ځغانو پلار کره دی ترور کره دی ماما کره موټر درته تیار ولاړ په منډه ځغلی او ما دا نه خیر نه دی لیدل دا ناشکره دی
هغه ښځه د خدای بدې شي چې ناشکري کوي د خاوند دا به شکر ادا کوي د خاوند چې خاوند ولا شی راوړي کمزوری شي نو دا د شکر ادا کوي چې شکر الحمدلله کمزوری شی ولا راوړي ښځې دا چپړ مې در راوړل په بازار کې وایي سړیه دا خو ډېرې خشته دي ډېرې مزېدارې دي قسم د خدای به ترې خوشحاله چې جوړه راوړي یو نیم خوښه چې خوښه یې نه وي او خاوند ولا راوړي او دا جوړه مې درله راوړه وایي سړیه خدای دې خوشحاله کړه داسې خشته ده داسې ښکلې ده او چې هغه دله جوړه راوړي او تا پوزه را پړسولي او تندې دې تریو کړي چې دا مې درله راوړه لرې که دا دې ما له کوم ځای نه څخه جوړه راوړه د دې قابل یم ګورې د دې قابل یم نو ته به وایې چې خدایه ما خو ګوړ وکړم په دې ګرانه کې 600 روپۍ وګټم نو اوړه پرې راوړم اوړه خو هم اسمان سره خبرې کوي که چیني پرې راوړم که دارو پرې راوړم که سپلی پرې والم که بچو له پیسو ګټم په خدای خلک غرق او تباه شو زه شکر دی چې رزق د خدای په لاس کې یعنی د دې خلکو په لاس کې که رزق وی که نه وی به اوټ به راکې رزق به در کوم او که اوټ ترې رانه که نو د لوږې به دې وجنم خو رزق به در نه کړم ټیک ویم که غلطه ویم اوس دا اوړه موړه د دې خلکو په لاس کې دي نو یو خو ویشتل کوي بل خوا سټورونه صاحبه د ګودامونه وشلېدل د غنمونه او نه راوباسي مافیا دا ظالمان خلک دا مالداران خلک اوړه نه راوباسي پرېږده چې دا غریب د لوږې ښه مړ شي او دا مزدور کار ښه مړ شي په ارام کښېنه دې غریب له به خدای ډوډۍ ورکوي دله به خدای رزق ورکوي په دې ګوډ او چارې کې به خدای ورکوي هر څه به خدای ورکوي او ستا به مال ډېري دولت به راته ډېري او هر څه به راته پراتې او ډاکټر به وي نه به یې خورې پرهیز به دی دا څه کې ته خدای سره جنګ کې سالمه المحتکر ملعون څوک چې ذخیره اندوزي کوي پیغمبر مبارک کوئی په ده د خدای لعنت نازل شي په دې ګرانۍ کې ښځې له سامان راوړه او دا بیا څه وایي ما دنه خیر نه دی لیدلی ښه دوی دا مرض دی دویم مرض پکې څه دی دویم مرض پکې بې ستري ده رښتیا وایه څومره بې ستري ستاسو دا ښځې خو جنتیانې دي ښکلې بورقې په سر کړي دي او غټ پړونې په سر تاسو ورشئ اسلام آباد ته تاسو لاهور ته لاړ شئ تاسو کراچۍ ته لاړ شئ تاسو پیښور ته د دې ښځو مارکیټونو ته لاړ شئ قسم د ښځې بربنډې ګرځي دې ته زه بربنډه ویم چې په سر یې لوپټنې کړم سټې ښکاري مری ښکاري دا بربنډه نه ده نه تنګې او تروشې جامې یې چولې دي او نری جامې یې چولې دننه یې ترې وجود ښکاري او په کمیسونه یې غورځولي دي د هغې په ځای په بنینونو کې ګرځي او پرتوګونه یې غورځولي دي د هغې په ځای په پتلون کې ګرځي دا د ښځو انصاف دی دا بېدینه ښځې دیم لا مولیانو پسې خبرې کوي مولیان داسې مولیان داسې د جامو ته دې وګوره ښځې پتلون د سړي کار دی که د ښځې کار دی چې تا پتلون اچولی دی او تنګې پنسې دی اچولی او ساښې دي پکې ښکاري او بغیر لستوڼو کمیس ته اچولی دی ټولې مټې دې پکې ښکاري دا زناکاره ښځه ده او بدعمله ښځه ده دا به جهنم ته ځي د رسول الله مبارک د وینا مطابق حضور پاک فرمایي اخره کې به داسې ښځې کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به مایلات ممیلات ځان به سړو ته مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي سړو ته به ځان مایل کوي او سړو سره به یو ځای ګرځي او ناستې به او داسې چال به کوي جامې چې سړي ورته وګوري او رؤوسهن کاسنمة البخت وی سرونه به یې داسې کاږي په عربو کې یو قسم وخاني لوړ قبانې دي او دا قب داسې راکوږي دقسې به دا سر کوږ وړي د ناز نه او مکیز نه او خلق به ځان ته راغی د مسلم شریف حدیث دی ړومبې به په دې خلکو الله به ړومبې په دې خلکو دوزخ ډکوي غرقې شوې تباه شوې ازادي په یونیورسټو کې په یو بینچ دواړه یو بل سره لکه وجینۍ ناست دی
دا بې ستري دا د خدای قهر له دعوت ورکول او زمونږ په دې وطن کې د زنانه ګورې پوه شي اکثر په دې ودونو کې زمونږ زنانه د جارجټ او د سیپون نری لوپټی په سری پای کې مونځ کوي په دې کې والله که مونځ کېږي قسم مې راته وخوړه یو اندام چې څلورمه حصه ښکاره شي مونځ نه کېږي د دې غونډ سر ښکاري د سر ویښته د دې سټ ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري د دې مونځ د کوم دی نه وشو او په دې ودونو کې اکثر ښځې نوک پالشې مږي په دې نوکانو دې کې نه قسم دی که اودس یې کېږي نه اودس کېږي نه غسل وځي ا دې په ځای دې نکریزې پورې کوي نو دا ښځې ښه دا په دې شونډو باندې هغه څیزونه میدونه ومږي هغه پالشې او په هغې کې بیا اودس کوي نه دې سره اودسونه نه کېږي دا ولې ښځې داسې بې ستره شوې او بې ستري کوي نو دویم مرض د ښځو بې ستري ده دریم مرض یې څه دی دریم دا دی چې ښځې بې علمه دي ګوره منځونه نه ورځي ډېرو ښځو له قرآن په صحیح طریقه ته دې ووایه نه به ورځي یو بوډی ښځه و ما ته په خپله مونځ دوره مې ته ما ته مونځ تېر که نه یې تېره ما ورته وی زه یې ماشوم لوی کړی وم پوټینۍ یې لوی کړی وم په غېږ به یې ګرځولو مشره ښځه وه ما ورته وی ته ما ته تېر که مجبوره مې کړه نو چې مونځ یې تېره وی خدایا یو بل شان مونځ الحمدو لله رب العالمین نه رحمانې نه رحیمې وی خدای دا دې څه ووې ته خو ته کفر طرف ته لاړ قسم دی چې مونځ دې غلط دی او د کفر الفاظ وی ما ته څه وی وی ما ستا د نیا نه زده کړی دی وی اوسه پورې ما ته وی په مونږ په غېږ ګرځولې ماشوم هم لوی کړه او ستا مونځ ټیک شو زما خطا شو مې استاد سره زه څه وکړم زما نیا خو د نیم کلي استاده وه قاریه وه دا ته څه وی مې مونځ یې غلط دی دا تاسو ته قرآن شریف واوروئ مړه داسې قرت به راته ووایي چې هغه خدای خبر 17 به وي او که 18 به وي او که 20 به وي په پته به یې پوه نه شوې چې دا څه بلا لګیا ده ښه یو بل مرض هم دی پکې ښه ښځو کې خفه کېږي دی نه یو پکې بد اخلاقي ډېره زیاته ده په ښځو کې دا شته بد اخلاقي سره رښتیا ووایه خیرې کوي که نه کوي په معمولي خبره بچی ته خیرې کوي چې زوی ارواني وکړي ته خدای دې مړ کا وی ته خدای دې سټکورې کا وی ته خدای دې ځواني مرګ کا ګوره واورئ ښه حضور پاک فرمایي چې یو ښځه زوی ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا دا زوی الله رونیسي نو مړ یې کړي نو چې کله یې مړ کړي نو دا ورته سر ته ناستی او چغې وی خدایه زوی دې رانه مړ کړه الله وی زه ظلم نه کوم دا تا ورته خیره نه وه کړې چې دې ماشوم چې خدایه مړ یې کړې قبوله شوې ده که خو هغه وخت لا میوه کچه وه ما نه شو کوله نو چې پخه شوه درنه مې وشو کول او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د ترمذي شریف حدیث دی وی بچو ته خیرې مه کوئ مور او پلار ته وی وی داسې وخت کې به ستاسو د خولې نه خیره وځي چې به د سوال د قبلېدو ټیمې بیا به وروسته ستومانه نو ښځې خیرې ډېرې کوي بچو ته او په لږ او خاوند ته خو سم ځمکه ورپسې ډبئ که یریږي مخامخ ورته څه نه وی ورپسې شا ورپسې دغه ډبئ او انګور او خواښې دا خو نن سبا د سپي او د پیشو ژوند دی نیکبختې ده خواښې ده دا خو ستا د مور په ځای ده که نه بوډۍ د غریبه نه پوهېږي او چې د انګور نه تپوس وکړه چې خواښې دې څنګه ده وایي دا چیچړه که خدای مرداره کړي او دا خدای مړه کړي او دغه پلان کې دا ګور قسم په خدای دا ګناه ده قسم مې راته وخوړ د خواښې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې ته چې نن د دې کور سردار یې د دې بوډۍ خواښې د لاسه دا زوی چا راوړی دی دې بوډۍ دا چا لوی کړی دی دې بوډۍ دا تا پسې په کوڅو کې څوک ګرځېده دا بوډۍ ته دې زوی له چا خواښه کړې دې بوډۍ خواښې دی دا ته په درناوي چا راوستی دې بوډۍ دا چورې او دا څیزونه به چا در چلول دې بوډۍ په عزت یې راوستی ستا په واده څونه چورلکونه والي دي
نکریز دی او ګولې خار او رانجه او شاټ و شاټه د دې بوډۍ دا ستا په واده دې غریبې خوشحالي کړې او زوی ته شی راوړله دغه کره دې ځمه خپلوانو کره ځمه پیټۍ راوړه انګور راوړه او مالټې راوړه او پلانکې څونه په عزت یې کور ته راوستې نو اوس څه شوه هغه سپی شوه دا زوی دې بوډۍ لوی کړی دی ته چې نن د کور سردار یې د دې بوډۍ د لاس او مشره ده که نه د مشرانو نه خو غلطي کېږي ګزاره به کوې ورسره ته خپله مور نه لرې که ستا روندار ستا د مور بد کوي نو ته خفه کېږې که نه هم د چا مور ده که نه دا د ښځو بد سلوک دی خو آخر سخر ته سخر که غریب وله ګیار وړي پڼ نو بس بابا بابا دی بابا او که سخر د لادو بادو غریب پرېوته او د کار نه وته نو بوډا دی بیا مخکې بابا اوس بوډا شو او بیا ورته به ووایي بلکل ټیک وایي باباجي ټیک وایي ما ته پته نه ده ما کلی دی ستاسو د علاقې نه نه یم خبر دا خلک بخي ته خو د اشنغر خبره کوم دلته به کیدی شي داسې نه خو هلته زمونږ طرف ته دا شی شته یاره یو خبره ته بل هم کوم بعضې وخت کې بوډۍ هم یو پوټې غلطي کوي بوډۍ نه تپوس وکړي انګور د سینګ نه ده وایي ګز جبی ده نیکبخت دی لور په نظر ورته ګوره لور د سینګه ده وایي ټوله شپه د غوزانو د بادامو دا ټقار راخېږي غریب چې ته خاون څلور پنځه بادام او غوزان چې ته په جورابه کې یا ترخ په جیب کې پټې اوسي پټه او څه به دا چې دا غریبه چې ته ور به ټق کړي وي ټوله شپه د غوزانو ټقار خېږي او د بادام دا نه دي پکار زما وروڼو زه اصلاحي خبرې درته کوم په دې ځان پوه کړې که دلته تاسو ناسې بوډاګان به مي پکې هلکان به مي ګوره اصلاح وکړئ چې کم سړي دي نو انګور ته د لور په نظر ګوره خواښې له پکار دي چې انګور ته د لور په نظر وګوري ستا م واده ده که ستا لور ته هلته څوک سپک ګوري ته خفه کېږې که نه خفه کېږې همدا چا لور ده که نه او جینۍ له پکار دي چې سخر خواښې ته د مور او د پلار په نظر وګوري ګویان به اوس دا به په څه ټیک کېږي بس اخري خبره دا به په څه ټیک کېږي دا به په دې ټیک کېږي چې دینداره شي دا ښځې دین زده کړي په والو نه ګورې وال ګناه ده د ښځو ناروا دي په دریم نمبر قرآن ذکر کړي دي خو د هغې خپل حدودات دي دا به په څه ټیک کېږي دا په دې چې تاسو خپلې لوڼه او خپلې خویندې او میندې دا راولې او د جینکو مدرسو کې داخله کړي بس په دې به ښه کېږي چې دې دین وپېژني دی به د مور او پلار د سخر خواښې د بچو حقوق به وپېژني دی به پرده مو پېژني دی به شکر مو پیژني دی خدای نه به ویریږي دوزخ به مو پیژني جنت به مو پیژني دا به پرده مو پیژني دا به ښه اخلاقه مو پیژني دی به د پیغمبر مبارک د بیبیانو د لولو حالات مو پیژني په خدای یقین وکړه چې کومه ښځه دینداره ده جنت دی په خدای قسم جنت دی او چې کومه بېدینه ده دوزخ دی دوزخ نو تاسو ټولو له دا درخواست دی چې خپلې لوڼه خویندې بچی په دې مدرسو کې داخله کې او دلته راته مولانا صاحب محترم څه نوم دی لکه نوم دی مقصود وکیل صاحب محترم دلته مدرسه جوړه کړې ده نو ټول به که خیري نن نه فیصله کوو چې د دوی داخلي شروع شي اندله نو د دوی په مدرسه کې به خپلې لوڼه خپلې خویندې خپلې بچی که خیري داخلوي ښه انشاءالله چې دین زده کړي جنتي به شي که کم کور کې واده شوه کور به هم جنتي بس او دویم به دا مهرباني کوئ چې مولانا صاحب خو دا مدرسه چلی تاسو به لږ تعاون هم ورسره کوئ مدرسه خو په ډېره ګرانه چلیږي که نه اسانه خبره خو نه ده د بجلی بلې وي او دارنګې د استادانو تنخواه موږ څو ستا تنخوایي څلور سره 3000 روپۍ تنخوایي خو دغه د موټر سایکل که خرچه مرچه استاد ته میلاویږي نور څه داسې خاص دي خو بیا هم خرچې کېږي په یو کورسونه کېږي نو دې سره به دا تعاون هم کوئ ښه حوصله افزایي به یې کوئ چې دا مدرسه کامیابه شي انشاءالله هم ستاسو بچی ستاسو لوڼو پکې سبق وایي نوم یې د علماو قدر کوي عزت کوي نو بس مخ د مانځه دی الله پاک دی حاجی آداب ورکو خو چې زر شي چې مونځ خراب نشي ښه الله پاک دی دا مدرسه کامیابه کړي خو خدای دې ورته ترقي ورکړي تاسو ټول او د زنانه او د نارینه بل زنانه سره ظلم مه کوئ ښه زمونږ په دې وطن کې زنانو سره ډېر ظلمونه کېږي مفتو کې ډبۍ وهیې او د هغې نه علاوه
د زنانو له په معمولی خبرو طلاقونه خلق ورکوي دا سخت جرم دی. الله هم خوشحاله کا او الله هم برکات نصیب کړي. تجوید والا راپاسې اول ته چې کوم او تاسو ته شیخ صاحب وایي د مدرسې د چندې لپاره چې څومره زر درکېږي مقصود و چې هغوی د ملګري چنده وکړي. تجوید د قرآن چې کوم طالبات یا هلته راځي زه لار کې مېلمانه دي که نه لار کې ځان او دور حدیث والا او تفسیر قرآن والا او ناظري والا ټول زر در راپاسېږي. مولوي صاحب لږ زر کا وخته مانځري مونځ خرابېږي. دور حدیث کې بنت باچا صاحب، بنت جان صاحب او بنت محمد نسیم زر در راپاسې شم. راوړه بنت باچا صاحب، بنت جان صاحب، جان صاحب کوم مبارک شي. جان صاحب دی راکې بنت محمد نسیم او بنت باچا صاحب. بنت باچا صاحب مبارک. تجوید القرآن کی بنت علیم گل، بنت علیم گل، بنت بشیر الدین، بنت لطیف خان، بنت لالزادہ، زوج شاہ حسین، علیم گل نوم دی، زوج طارق، زوج اکبر علی. تفسیر القرآن کی بنت خورشید، بنت خورشید، بنت امان اللہ.